تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرتی مبارکہ طیبہ تذکرہ بخپلو اعمالو کی تبدیلی دا پارا داغی تذکرہ کو چې انسان پخپل دین باندې او پخپل اسلام باندې زیات یقین مضبوط شي. نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې چې کله شپږ میاشتې برابر شولې د شپږو میاشتو پورې د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې پاتې کېدلو. شپږ میاشتې پس په دې دوران کې د الله رسول ځان لا مختصر سو وړې وړې کمرې جوړې کړلې. چار چاپېره چې نورم کورونه وو چې هغې ته حضرت سوده رضی الله عنها راغله، د نبی علیه السلام بیبي وه. نو نبی علیه السلام پسې خلک لېږلي وو، هغه بیا راویستلی شوله، بچیان یې راللې. وړې وړې کمرې جوړې شوې، دومره وړې کمرې وې چې عایشه صدیقه بیا کله واده شوله هغې به ویل چې موږ نبی علیه السلام به کله د شپې لمونځ کولو نو زه په دې کمره کې د نبی علیه السلام مخې ته اوده ومه. وی نبی علیه السلام به چې کله سجدې له راتللو نو سجدې ځای به یې نه و. ویل په ما به د خپو باندې به چونډا راولګوله، ما به خپې راغونډې کړلې. نبی علیه السلام به چې کله سجده وکړله بیا به ما خپې وغځولې. داسې نه چې په مدینه منوره کې ځمکه نه وه او یا د مدینې منوره کې د الله رسول آبادي نه شوی کولی. د نبی علیه السلام د سیرت نه معلومیږي داسې د ډېرو غټو غټو بنګلو، د ډېرو غټو غټو کمرو، د ډېرو غټو غټو چمندونو او د ډېرو غټو غټو آبادیانو ضرورت نشته. انسان لپاره مختصر زندگی د انسان بل ورځ ختمیږي. ورنه د الله رسول باندې چمندونه جوړ کړي وي، پکې ډېر شی ځمکه د مدینې چار چاپېره. خو نبی علیه السلام ډېرې وړې کمرې په هغې کې ځانله جوړې کړلې او داسې 600 کوره دا ټول مدینه به دومره آبادي به وه. 600 کوره به چار چاپېره د مدینې آبادي به وه. نبی علیه السلام سره په مدینه منوره کې 3 قسمه خلک پاتې کېدل. یو خو د اوس او خزرج خلک وو، اجازیات طور مسلمانان شول، او دا خلک د یمن نه راغلي او د عرب خلک وو، عربیانو. یعنې د نسل په لحاظ سره، د جو په لحاظ سره اوس او خزرج دا د عربو قبیلې خلک وو، د یمن نه راغلي. او دلته پاتې کېدل به خزرج زورور خلک وو، اوس کمزوري خلک وو. په خپل منځ کې به جنګونه کول، اکثر به د خزرج خلک چې دی دا زورور کېدل به تعداد د هغوی ډېر و. نو په دې اوس او خزرج کې زیات طور خلک مسلمانان شوي وو، 100 خلک پکې مشرکان پاتې وو. نو هغې به په آهسته آهسته په قلاره قلاره مسلمانېدل او خپلو خلکو به ورسره ترتیب کولو. په هغه ترتیب باندې به مسلمانېدل. لکه معاذ بن جبل رضی الله عنه ترو غالبا او هغه مشرکو نه مسلمانېدلو. دا معاذ بن جبل او غالبا د بل رور دی. دوی داسې کړي وو چې د ده به خپل بت و دغه بت عبادت پې کولو. د شپې پسې دا دواړه راغلل او دا بت یې ورته چې دی الټه کړلو او بېزتي غوندې یې ورته وکړه او پروت یې. سهار چې راترې راغی نو دا بت یې ګډ وډ پروت و، ګډې وډې مو ویل او دا بت یې بیا ټیک را ټیک کړلو، سنبال را سنبال کړو، بیا په ځای باندې ودرو. او په 2مه شپې بیا چې پسې بیا راغله دا بت یې ورله بیا دغه شانتې نسکور الټه کړلو. سهار چې دی راغی خپل دې بت عبادت له بیا یې هغه بد رد وویلو او بت یې ټیک کړلو. معاذ ابن جبل او د دې تره د زوی دروغ سوچ به دا و چې دا به دی په دې خبره پوه شي، خو نه پوهېدلو. په 3 شپې داسې وکړه چې دا بوتې ته یې وړلو، بهر یو مردار سپی و،
هغې سره یې وتړلو او په یو ګن باندې ورته واچولو. اتره چې کله سهار راغی د شپې، نو د سهار چې کله راغی نو د بوتې نه و، بیا پسې ګرځېدلو، بهر یې وموندلو د مردار سپي سره تړلی پروت، بس دماغ یې بیا کار وکړلو. بیا ویل چې ته خپل ځان نشې خلاصولی، درېیمه ورځ ده، زه به ستا تحفظ کومه، ګوره دې د سپي سره یې وتړلو، ځان نشې خلاصولی، ته به ما له سوه کړي. یعنې خلکو به په دې ترتیب باندې بیا دا مشرکان پوهه کول تاسو د کومو بوتانو عبادت کوئ، دغه یې حل دی. بیا هغه مسلمان شو، نبی علیه صلات وسلام ته راغی، دماغو یې کار وکړلو، مسلمان شولو. یعنې په دې طریقه باندې به انصوارو کار کولو، دا خپل خلک اسلام ته راواړئ. نو زیات طور بیا دا خلک مسلمانان شولو، خو چې کم خلک داسې وو چې هغه مسلمانۍ طرف ته راغلل خو حقیقي مسلمانان نه شولو، د منافقانو ډله پکې پیدا شوله. او نبی علیه السلام د راتګ نه مخکې د خزرج قبیلې سړی و، د هغه دپاره اوس او خزرج دواړو اتفاق کړی و دا به زموږ مشري، او د هغې دپاره تاج هم تیار شوی و، تقریبا تاج تیار و او د ده د مشرۍ صرف اعلان پاتې و. په دې دوران کې مدینې خلک لاړل مکې معظمې ته، د نبی علیه السلام سره ملاقات وشلو، نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی، د هغه مشري په ځای پاتې شوله. د ده په زړه کې خو ډېر زیات یعنې خفګان و، د نبی علیه صلات وسلام سره دشمني وه، په زړه کې ښکاره کولی نه شوله، ځکه چې د ده مشري اوبو ویوړله، او مشر خو اوس د مدینې منورې نبي صلی الله علیه وسلم دی. اوس او خزرج زیات طور خلک مسلمانان دي، د مجبورۍ په بنیاد باندې ظاهرا مسلمان شو، کلمې وویله، مونځ اودس له به راتللو، او ځان سره ورو ورو ملګري پیدا کول. عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو مشر و، د په مختلفو موقعو باندې نبی علیه السلام ته ضرر رسولی دی، په عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې الزام لګولی و، نور داسې د مسلمانانو د شر خبرې بیا کولې، موقع به یې تلاش کوله. نو بل طرف ته مدینه منوره کې دا منافقان هم و، نبی علیه السلام پېژندل. درېیمه چې کومه غټه ډله پاتې کېدله هغه یهودیانو، او دا د فلسطین او شام نه راغلي وو. په هغه زمانه کې غټ غټ جنګونه کېدل، نو یهودیان د شام نه د فلسطین د دې علاقې نه رالل، په مدینه منوره کې پاتې کېدل، او دې یهودیانو ته په خپلو کتابونو کې د دې خبرې تذکره وه چې د آخري پیغمبر د راتللو زمانه نږدې ده، او مدینې منورې ته به راځي، او د هغه مرکز او د هغه ځای به بیا مدینه منوره وي، یثرب به. په دې سوچ باندې یهودیان د دنیا د بل ځای ته په تللو باندې مدینې منورې ته راغله چې زه د آخري پیغمبر سره ملاقات وشي، او د هغه په قیادت کې به مسلمانۍ ژوند تېرو به. نو دا یهودیان بیا په خپل منځ کې درې ډلې وو. یو بنو قینقاع وو، دا د مدینې بلکل جخت دننه پاتې کېدل. دا چې کوم ځای کې اوس د کجورو بازار دی په مدینه منوره کې، داسې 3-4 منټه ورته لګي، د مدینې سره به د مسجد نبوي سره جخت د کجورو بازار دی. دا د بنو قینقاع علاقه وه، دلته به هغوی پاتې کېدل، او دلته د هغوی خپل هم بازارونه وو، او د دې معاهده د خزرج قبیلې سره وه. د هغوی سره لیکل شوي چې موږ به یو بل ته څه نه وایو، دا به کو یو بل حلیفان وو، مرستیال د یو بل. او بل طرف ته بنو نذیر او بنو قریظه وو چې د هغوی معاهده د اوس قبیلې سره وه، دا د یو بل حلیفان وو. دا درې واړه ډلې پاتې کېدلې به، دوی ځان له خپلې قلاګانې جوړې کړې وې. اوس هم دغه قلاګانو اثرات په مدینه منوره کې په آثار قدیمه کې اوس هم کندرات څه نه څه شته دی. دا بنو قریظه ځانه کوم قلا جوړه کړې وه، اوس هم په مدینې منورې نه بهر د هغې دیوالونه داسې 3 فوټه 4 فوټه اوس هم شته دی، څه نه څه اثرات د هغې اوس هم شته دی. یهودیان چې دا به پاتې کېدل په مدینه منوره کې یو خاص تعداد یو. د دې کوشش به دا و د یهودیانو، یو به د اوس او خزرج په خپل منځ کې جنګول، ډېر ساده شیان خلک، او دا یو خرابي وه چې ځان ته به اهل کتاب ویلو، موږ به سبقونه ویلي، موږ تعلیم یافته خلک یو، او اوس او خزرج ته به امیان او انپړ ویلو. نو داسې به یې ویل بیا چې لیس علینا فی الامیین سبیل، دا خبره به یې کوله،
ویل ګوره که د امیانو نه سړی مال مال ووهي نو څه ګناه پکې نشته ولې موږ ورته سبقونه نه ښیو زموږ نه مسلو تپوسونه کوي موږ دا کوي دا کوي دا خو انپړ خلک دي او بس دا خو زموږ په وجه دوی له خدای پاک هر څه ورکړي دي ویل دا چې څه چې مال کې به کومه طریقه وهئ نو وهئ ته بس د یهودیانو طریقه دا وه چې د اوس او خزرج نه به په دې طریقه باندې پیسې اخیستل مال وهل دم کړی تعویض کړی او مطلب دا چې یو بل مسله ورته ښودله که دومره پیسې راوړه اچھا به لکه دا اصل حرام کار کوئ ویلیس علینا فی الامیین سبیل علمو ته خدای پاک ویلي چې مړه امیانو تاسو خورئ نو دا انپړ خلک دي یو خورئ ته دا خو ستاسو غلامان دي د امیانو خلکو ته او انپړو خلکو ته به خپل غلامان ویلو اول د غلام مال چې دا د نایک لپاره جایز دی دا د یهودیانو غټ خباثت قرآن شریف دا مونږه منع کړي یو مونږ هم ته ویلي دي چې کوم علماء کرام او مذهبي خلک دي دینداره خلک دی ابا د امیانو مال چې دی په غلطه طریقه باندې به نه وصولوي چې په شکرانو باندې په دمونو باندې په تعویضونو باندې د یهودیانو خراب عادت و قرآن شریف یقولون علی الله الکذب الله فرمایي دا خو دروغ وایي ما ورته کله ویلي دي تاسو د امیانو مالونه ووهئ یقولون علی الله الکذب دوی دا خبرې دروغ به کولې دا دروغو خبرې پروپاګانډې به یهودیانو کولې به نو ځان ته به تعلیم یافته خلک ویل چې موږ اهل کتاب غټ خلک یو او داسې انپړ خلک دي دوی ته به داسې دا امیانو نسبت کولو با چې دا امیین دي انپړ خلک دي او په خپل منځ کې حلیفان هم جوړ شوي وو په خپل منځ کې نبی علیه صلات وسلام چې مدینې منورې ته راغی د یهودیانو سره د الله د رسول تعلق جوړ شوی دوه غټ غټ یهودیان عالمان مسلمانان شوي وو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او په اولنۍ موقع باندې مسلمان شوی او د بدر په موقع باندې غالبا 2 کاله پس د هغوی یو بل یهودي عالم او غم مسلمان شوی اسلام قبول کړو پیغمبر علیه السلام چې کله مدینې ته راغی نو دوی داسې په زړه کې خفه خو اظهار به یې نه کولو په زړه کې دشمني وه خو اظهار به یې نه کولو او د نبی علیه السلام حمایت هم داسې نه کوو مخالفت هم نه کولو د نبی علیه الصلاة والسلام الله پاک ور ډېر لویه پوهه الله رسول الله پاک ورکړې وه هغه دا و چې دا د مدینې کې کم اوس او خزرج مسلمانان دي د دوی خو صحیح تربیت پکوي دا ښه روغ خلک پاتې شي بیا چې په دې کې کم خلک منافقان دي د هغوی د شر نه به ځان څنګه بچ کوو د هغې دپاره هم یو ښه طریقې کار اپناو کړلو درېیمه چې دا کم خلک یهودیان دوی سره به څه کوو د مسلمانانو په خپل منځ کې الله رسول مواخات قایم کړلو چې هلکه تاسو دا مهاجر دی دا انصاري دی او دا پلانکې قبیله دا قوم پرستۍ د ختمولو دپاره د ژبې د لسان پرستۍ د اثراتو ختمولو دپاره د الله رسول چې دی د مسلمانانو په خپل منځ کې مواخات قایم کړلو عهد مواخات عقد مواخات هغې ته ویلی شي لوز نامه یې وکړله چې یو انصاري د مهاجر رور شول دې دپاره چې د قوم پرستۍ د خبرې په مسلمانانو کې را پیدا نه شي سبا راشي مسلمانان په خپل منځ کې د قومیت په بنیاد د وطن په بنیاد د ژبې په بنیاد د رنګ په بنیاد په جنګونو چرته نه شي نو مسلمانان په خپل منځ کې د قوم پرستۍ د جنګونو نه او د نسل پرستۍ جنګونه په دې طریقه باندې بچ کړل چې هغوی په خپل منځ کې د مواخات معاهده یې وکړه عقد مواخات یې وکړل او مسلمانانو هغه ډېر ښه طریقې سره هغه سر ته رسولی دی تر دې پورې چې په عقد مواخات کې د الله رسول ویلو چې یو مهاجر د انصاري رور سره په جایداد کې شریک دی میراثي به هغه بدر په موقع باندې بیا وروسته 2 کاله پس دا حکم راغلی چې نه انصار به د انصارو نه به خپل بچي میراث وړي مهاجر به ترې نشي وړی دا حکم 2 کاله پورې و چې یو مهاجر د انصاري رور شولو دا ورسره به میراث کې شریک دی اگر چې مهاجرو د انصارو جایدادونه هېڅ هم نه واغستي انصار ویلو د الله رسوله کجوري وشولې د مهاجرو سره هم نیمه و باغونه ولته مهاجر ورته ویل ضرورت نشته دی ویل زموږ دا باغونه ورسره نیمه و آمدن ورسره نیمه و ځمکې ورسره نیمه و خلکو خپلو بیبیانو له طلاق ورکول خو مهاجر ویل کاروباریان خلک موږ ته بازار لاره وښیي هغوی به خپل کاروبارونه کول عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا چې لوی مالدار صحابي و بعد عثمان ابن عفان دغه د مقابلې بیا مالدار صحابي و هغه هم کاروبار شروع کړی عبدالرحمن ابن عوف په مدینه منوره کې بیا مالدار شوی و په 10 مبشره کې په هغه 10 صحابه کرامو کې عبدالرحمن ابن عوف هم شامل دی نبی صلی الله علیه وسلم بیا
چې د دوی په خپل منځ کې عهد مواخات وکړلو او مهاجرو د چا نه ځمکې واخیستلې نه بیبیانه واخیستې نه د هغوی خبرې ته لاس ونیولو بلکې خپل محنت او مزدوري به یې کوله. عبدالرحمن ابن عوف بیا واده کړی و، داسې وه چې دا کپړې په زیړ رنګ باندې د زعفانو په رنګ باندې زړې شوې وې. نبی علیه السلام ورته فرمایي عبدالرحمن دا کپړې دې ولې دي؟ ویل دا چې د بل چا وجې نه دي. ویل واده دې کړی دی؟ ویل د الله رسول واده مې کړی دی. ولیمه خو به کوې؟ نبی علیه السلام ته فرمایي ولیمه به کوې او ګډ به حلالی. ولیمه چې ده دا د ځینو علماو په نسبت باندې واجب ده، ځکه نبی علیه السلام په سفر کې هم کړې ده او خلکو ته ویلي ده کوئ به. د ولیمې مطلب دا نه دی چې غټ شادي حال بوک کوې، کله به د ولیمې مطلب دی چرګ حلال که په خپلو خپلوانو په نږدې خلکو وخوره، کله ستوان وخوره او زیات نه زیات ګډ دی. په هغه زمانه کې ګډ و. ګورئ په هغه زمانه کې یوه اهمه خبره دا وه، عبدالرحمن ابن عوف د الله د رسول ډېر قریبي دوست و، لکه آبادي وه، په 500 کور و. نبی علیه الصلاة والسلام سره جوخ پاتې کېدلو. عبدالرحمن ابن عوف واده کړی دی، ولیمه هم کړی د الله رسول ته نه ویلي، خو الله رسول ته خفه شوی نه و. په ولیمه کې به انتهایي خپل قریبي نږدې خلک لږ خلک راوله. ضرور نه چې خامخا په سونو کارډونه چاپ کا بیا وله ننګ پښتانه زنګ پاکستانیان له خو نه اردو ور دی نه په انګلیش ور دي، موږ خلک یې په انګلیش کې چاپ کوي. کارډونه نه دي په انګلیش کې بیا چاپ کوي، لکه خلکو له خپله اردو ژبه نه ورځي، خپله پښتو نشي پړاوالی. دم د خلکو دا صورتحال ده. بهرحال داسې ده ضرور نه چې خامخا خلک لرو دوستانو ته ووایي. نبی علیه السلام خفه شوی هم نه و په دې باندې چې لکه تا واده ماته نه دي ویلي، ځکه نبی علیه السلام ته اندازه وه دا بس مختصر پروګرام یې په ولیمه کې داسې غټو ډېرو خلکو ته نه دی ویل پکار. او دا یې منوي چې الله رسول نکاح به راله ته تړي، ځکه د الله رسول وخت ډېر قیمتي و. عبدالرحمن ابن عوف د خپل نکاحونو کې په ولیمو کې د الله د رسول وخت نه استعمالوم. نبی علیه السلام د خپل د زندګۍ ترتیب و، دغه وخت ډېر زیات قیمتي و، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د عبدالرحمن ابن عوف ورته نه ویلي. بهرحال هغه بله موضوع ده بیا. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دوی په خپل منځ کې مواخات قایم کړی. د یهودیانو سره نبی علیه الصلاة والسلام یهودیان بیا راغوښتل چې ګوره موږ دلته پاتې کېږو، دا زموږ مشترکه علاقه او مشترکه وطن دی. د دې علاقې نوم مې به وکړو د مدینه شو، یثرب بنئ، ځکه یثرب د ملامتیا معنا ده. نو موږ په ملامتیا په ځای کې نه اوسېږو، دا خو ډېر ښکلی ښار دی. نو په روایاتو کې د مدینې منورې 200 نومونه دي، 200 نومونه د نبي صلی الله علیه وسلم د دې ښار د مدینې منورې په روایتونو کې راغلي دي. طیبه ورته ویلې ده، او بل مدینة الرسول ورته ویلې ده، مدینة النبوي ورته ویلې ده، مختلف نومونه ورلا ورکړی شوي دي. په هغې کې د خلکو د پاتې کېدلو، د نبي علیه الصلاة والسلام د پاتې کېدلو 200 نومونه تقریبا د مدینې منورې د مشهور نه نوم چې دی هغه مدینه د هغې نوم دی مدینة الطیبه. نبی صلی الله علیه وسلم بیا یهودیان راوښتل، معاهده کوي، معاهده د 3 قبیلو د یهودیانو سره معاهده لیکل، باقاعده تحریر لیکل وشول. د مسلمانانو په خپل منځ کې هم په عقد مواخات کې لیکل شوي و 21 شقونه په هغې کې 21 شرطونه او 21 خبرې نبی علیه السلام په عقد مواخات کې قایم کړي وو. یهودیانو سره هم معاهده شو وه، د ټولو شقونو تذکره خو نشته دی، خو په هغې کې چې کوم بنیادي غټې غټې خبرې د یهودیانو سره شوې هغه بنیادي یوه خبره دا وه چې زمونږ به دلته د یو بل سره مدد کوو، ته به د خپل علاقې حفاظت کوې، زه به د خپل علاقې حفاظت کوم، او که په تا باندې ستا دشمن راځي زه به د هغه سره مدد نه کوم، او که په مونږ باندې دشمن راځي تاسو به زموږ د دشمن سره به تاسو مدد نه کوئ. بل شرط پکې دا و د مکې معظمې قریش زموږ دشمنان دي، د مکې خلکو له پناه نه ورکوئ به. دا معاهده نبی صلی الله علیه وسلم د یهودیانو سره کړې. ولې ورسره کړې وه معاهده؟ ولې په دې کې بنیادي خبره وه. نبی علیه السلام د یهودو سره ځکه معاهده کړې وه چې یهودیانو د نبی علیه السلام خلاف خبره کړې وه، نه سره رد عمل ښکاره کړی و، خاموش پاتې شوي وو. یهودیانو بالکل څه حرکت نه وکړی، دا پیغمبر ټیک دی مخالف په خپل منځ کې څه کړي به یي، خو بهر یې څه نه د مسلمانانو خلاف څه کوشش کړی، نه چاته نقصان رسولی پاتې کېدل. ځکه د اوس او خزرج زیاتره خلک مسلمانان شوي، د نبی علیه السلام ته مسلمانانو ته یې څه نه ویل او د اسلام خلاف یې نه کول،
نو د پیالاخه کې پاتې کیږي د مسلمانانو د حفاظت او د اسلام او د مدینې د امن دپاره ضرور و چې د یهودیانو سره موحده وشي. نو نبی علیه السلام د یهودو سره موحده کړې وه، اگر چې یهودیانو بیا وروسته ماته کړله، بیا خو مسلمانانو پرې نه ښودل یهودیان هلته. یهودیانو چې څه وخته پورې کم وخته پورې موحده وه، مسلمانانو ورته څه نه ویلو. داسې وه که فرض که یهودیانو د مسلمانانو خلاف څه کارروایي کړې وې، بیا موحده به نه وه، څه کارروایي نه وه شوې. دا خبر د ځکه کومه زموږ په دې وطن کې کله خلک د امریکې سره یا د برطانیې سره یا د فرانس سره یا د یو بل غیر اسلامي د غیر مسلمو سره کله موحده کوي، زموږ د حکمرانان خړسري چې دی دا د نبي علیه السلام په یهودو باندې حواله ورکوي چې نبي علیه السلام چې یهودو سره کړې وه، یهودیانو سره نبي علیه السلام موحده کړې وه، خو یهودیانو د مسلمانانو شرګم نه مړ کړی، چا باندې لاس نه پورته کړی، نه مخالفت کړی و، خاموشي وه. نو چې ستا خلاف څوک څه نه کوي، هغه ولې خامخا ورسره جنګ کوې؟ موحده ورسره وکړه چې خپل ځان پې بچ کړي. چې کله مخالفت وکړلو بیا مسلمانانو ویستل، د خیبر نه بیا ویستل، د مدینې نه ویستل، بیا مسلمانانو ته به کله موسم چې کله ناکله یهودیانو چې برک برک کېږي، نو ورته بیا خلک وایي مسلمانان که نه چې خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود، خلک ورته وایي خیبر هم نه ده یادو، خیبر هم چې ایستلي وایي. او څنګه چې په هغه زمانه کې د نبي صلی الله علیه وسلم لښکر در پسې راغلی و، دقه شان لښکر به بیا راځي، یهودیان به بیا دنیا نه ورځي علاقونه به بهر کوي به. بهرحال داسې و چې مسلمانانو د یهودیانو سره موحده په دقې بنیاد وه. نو که اوس زموږ د وطن خلک د امریکې سره موحده کوي چې هلکه ته کم سړی ویني، ته کم سړی غواړې زه به در ګرفتاروم او زه به در کوم، ولې چې نبی علیه السلام کړې وه. نبی علیه السلام کوم مسلمان یهودیانو له ورکړی و چې دا ونیسئ حوالې کوي او جیل ته واچوئ. داسې موحده نه وه، بلکې د یو بل دشمنانو ته به سنمون په یو کلي کې پاتې کېږو، په یو وطن کې پاتې کېږو، د یو بل مرستیال به یو بل سره مدد کړو. زموږ حکمرانان کله ناکله خلک عوام خلک دوکه کوي، د دوکه کولو د پجې الله رسول یهودیانو سره موحده کړې وه. داسې نه وکړ چې امریکایانو روزانه په تا باندې ډرون حملې کوي په قبایلو باندې به، او چې کوم ځای ولي هغه به ولي ته ما ورسره موحده ده. او دلته چې څومره کارروایانې کېږي او څومره خلک وژلی کېږي، د دې په پوش باندې ټول امریکایان دي، بلیک واټر دی هغه پکې شامل دي. زموږ د حکومت او ایجنسۍ په دې خبر دي چې زموږ په دې ایرپورټونو باندې، زموږ په وطنونو کې چې کومې غټې دماکې او غټ کارروایانې کېږي دا امریکایان کوي. په کومه طریقې کوي؟ طریقې خپله طریقه ده. خو چې کله هم د دې خطې نه او د علاقې نه کله امریکا لاړه، افغانستان نه ووتله، او انشاءالله روانه ده. وګورئ تاسو به وګورئ که 15 کاله پسې او که 6 کاله پسې او 10 کاله پسې، نو د امریکې 50 ریاستونه دي، 50 ریاستونه به انشاءالله 50 ملکونه جوړېږي هلته، او د امریکا به دړې وړې کېږي به، څنګه چې روس دړې وړې شولو او د دنیا لوی بدماشو د روسیانو خلاف چې کله مجاهدینو جهاد کولو، زموږ د وطن ډېرو خړسرو به ویل مړه د روسیانو نه خلاف شئ، روس چې کوم وطن ته تللی دی ویل هغه وطن نه بیا چا نه دی ایستلی او دیوال له سر راچوئ. هغه کمزوري مجاهدینو چې ورته ودرېدل که نه، یوازې د افغانستان یې ونیستلو، 9 ملکونو نه زیات ملکونه آزاد شولو، روس په خپل ملک کې دړې وړې شولو، ختم شولو. دقه وخت را روان دی چې امریکا به د دې زمانې چې لوی شیطان دی دا به انشاءالله الله پاک ذلیله کوي به، خوارۍ به. خو زما او ستا امتحان هم دی، الواخوره ته به ټول عمر الواګانې خورې به. استادجي ډوډۍ نه پس د ګوړه خوړل سنت دي که نه چې سړی چکۍ ګوړه وخوري. مونږ وایو چې نبی علیه السلام د غاښ په ګوړه کې نه و مات شوی، دا په حلوا کې نه و مات شوی، د نبی علیه السلام غاښ مبارک په احد کې شهید شوی و. او ما او تا په درستخان ناستو، د ډوډۍ نه راپورې ووتلو، ټول درستخان هم د غذا په نیت باندې خالي کړلو. بیا به د حلوا یو غټه کاسه هم خالي کړه، اته چې الحمدلله ډېر جهاد مو وکړلو. نو ډوډۍ ته جهاد نه شو ویلی یار. زموږ په وطن کې خو عجیبه خبره دی، یو څوک سپي ساتي خلک هغې ته هم جهاد وایي، چې خلک سپي ساتي که نه هغې ته هم جهاد وایي، او که سپی مړ شو هغې ته هم شهید وایي. هلکه جهاد نه منې او شهادت منې؟ وایي جهاد نه منم او نه جهاد کوم او شهادت کو، په هر شي به شهادت نه ولیکم. شهادت د جهاد سره جهاد به منې، بیا به سره شهید منم. او که ته جهاد نه منې
شهادت مهادت نشته د سپی مړ کیږي هغه باندې شهید لیکا او که خر مړ کیږي باغ هم شهید لیکا او د خرو ساتلو تم جهاد وای د سپو ساتلو تم جهاد وای او که الوا خوري تم جهاد وای مو په نه پوي کله ناکله سپین خبره زم زبانه کومه ورا دا معاشره ډیره خراب شوې ده درستخان ټول روډې نه خالق الوان پورا پورو دي او جهاد مو وکړل دا جهادونه نه دي دا سره چې هغه زمانه کې داروس خدای په غر کړلو وس به ان شاء الله امریکای نمبر د الله په دړي وړي کوي با وزم کمزورتیا دار چې په خپل منځ کې مسلمانان اقشان متحد نه یو د دنیا را قیادت مون پلاس کې والي موږ وای خدای پاک دی دا مسلمانان یو ځای کې یا مسلمانان په خپل منځ کې د دنیا قیادت والي پر ټوله دنیا کې اسلامي نظام او د قران نظام راشي د مسلمانانو په خپل منځ کې مواخات او د ورولي قائم شي او د دشمن په سترګو کې سترګې وکړي دا وخت دا دور دی ان ګورم په جمعه کې الحمدلله مو څوک نشي منی کوله مونږه خبرم کو تبلیغ هم کوم واعظ کوم تعلیم کو چې کوم ځای کې خبره کوم څوک نشي منی کوله خو غټ رکاوټ دار چې په خپل قران فیصله نشم کوله ما لازم کې مسله راغله دا د انګريز په نظام فیصله کوم د رشوت پر کوم جی زم په معاشره کې بے پردګي ده هر شی بېمانه طرف ته لاړلو د موږ رمغه چا باندې کړو چې لکه موږ مکوا موږ کولای شو ذکر هم کوله په جمعات کې لګارو درس کو نبی عليه السلام سیرت وایو وکړه ما مسله را زبغه انګريز لزما او د انګريز په فیصله باندې عدالت کې فیصله کومه الته رشوت ور کومه دا ټول مسلمانانو له بوي سي بس دا منځونه او د سورم به خراب شي دی وجنه په دنیا کې الله پاک قرآن شریف به حیثیت نظام را لګل دی نبی علیہ السلام د يهوديانو سره موحده وکړلې او د مکه معظم په مدینه منوره کې یو امن قائم شرور ولی قائم شولا او نبی علیہ السلام د خبره توسګار شو چې دینه پس په دنیا کې د اسلام د خورولو د پاره یو عالمی او برزور مهنت او جدوجہد وکي نبی علیہ السلام د مدینه ماحول د بچواله د پاره موحده به کړی وي د کفر د تسلط د پاره نه وکړ چې کافران به مسلط وي او دا صحابي راکا چې ما سره جیل ته واچو مو دا صحابي راکا او دا مسلمان راکا او دسی وکاو او دسی بنا کوي نه دسی موحده نه وا موحدم دا وچ دیو بل تبسبل هن نوایو که تاسو خلاف کو به سره ګورو به چې يهوديان کله خلاف کړو مسلمانانو بیا راګیر کړل بهرحال د دې تذکر مزکه کو چې موږ په دې خبره لګ پوه چې موږ حکمرانان کم کار کوي دا غلط کوي پرویز مشرف چې کم کار کړي غلط یې کړی وسم کې دا کوم ټونه ولا خلق ور کړی تاسو خلکو چې ولا ټونه ور کړی دا غلط کوي دا حکمرانان څومره غلط کار کوي چا ولا ټونه ور کړی دي او سر به ګناه کې شریک دي چا کم خلک منتخب کړلو چاله وټ ور کړلو هغه به ګناهګار چې هغه شراب څکي هغه زنا کوي هغه غلط کار کوي او سر به ګناه کې برابر دی ولې تا مشر کړی دی چې ګناه کوي صاحب سره کوي و ګناه کې سره برها کې وسړی نیک انسان دی او نیک انسان حق کار کوي زموږ سره مددي الله پاک وږم دغه په نیکی کار کې زموږ ثواب بلی کی الله پاک دې موږ ظالمانو نه او د غلطو حکمرانانو نه خلاص کی او الله پاک دې نیک او صالح خلک په سرونو باندې حکمرانانو وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بیمارانو د پاره دعا وکړه چې الله تعالی څومره بیماران دي هسپتال کې دي په کورونو کې دي یا الله پاک ټول بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي ټول مسلمانانو تکلیفونه او پریشانیګانې ختم کړي یا الله پاک د خپل قهر او غضب نه بچ کړي خپل رحمتونه باندې نازل کړي رسول الله نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا